الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. سورة الانبیاء آیت نمبر 91. په ذکر د واقعاتو د انبیاء کې د حضرت عیسی علیه السلام او دغه د مور ذکر کیږي. مور د هغه پیغمبر نه و، حضرت مریم علیه السلام. دا پیغمبر نه و، خو دل الله پاک ولایت ورکړه، ولی و. براه راست الله جل جلاله په دې باندې داسې احسانات کړي دي لکه څنګه چې په انبیاء وکړي. او دا هغه زنانه ده چې په دې باندې الله جل جلاله د خپل قدرت اظهار د دې په ذریعه سره وکړو، او ټول دنیا ته صرف د دې د لاسه دا پته ولګېده چې الله جل جلاله بغیر د پلار نه، بغیر د خاوند نه هم بچی ورکولی شي، زوی پیدا کولی شي بغیر د پلار نه، ښځې له بغیر د خاوند نه بچی ورکولی شي. الله په دې باندې قادر دی. دا قدرت صرف د حضرت مریم علیه السلام په ذریعه باندې الله پاک ښکاره کړ. او د دې وجه نه الله پاک په دې ځای کې ذکر کوي چې دا ما تمام مخلوقات لپاره خپل قدرت یوه نښه جوړه کړه. دا دواړه ذکر د دې نه مخکې یو صورت مخکې په صورت مریم کې تفصیلي ذکر شوی دی. والتي او هغه زنانا احسنت فرجها چې د خپل ځان حفاظت کړو، ځان محفوظ ساتلو، د نارینه نه ځان محفوظ ساتلو. دا په جایز او ناجایز دواړو طریقو سره ځان محفوظ ساتلو، یعنی نکاح هم نو کړی او زنا هم نو کړی. احسنت فرجها چې خپل ځان محفوظ ساتلو، فنفخنا فيها پس مونږ پکو په دې کې من روحنا خپل روح. د دې په ګریوان کې مونږ خپل روح د جبريل په واسطه سره پکو. روح نه مراد عیسی علیه السلام روح دی، او دا هغه نه الله پاک دل زوی ورکړ. دغه پکینه الله پاک دا حامل کړ. وجعلناها ما اغرزول دا دلرا وابنها او زوید دې څوکو عیسی علیه السلام آیة نخا للعالمین، مخلوقات دپارا لوی نخا دا چې الله پاک کولی شي. ثابته شو د دې نه دا خبره چې الله جل جلاله ناممکناتو باندې راشي نو هغه هم کولی شي. ممکن خو دی او دی، خو چې کله په ناممکناتو باندې راشي نو هم کولی شي. الله د لوی قدرت مالک دی.
واقعات او ذکر د انبیاء وشو نو اوس د امت د عبرت هغه قصې کوي چې د ټولو واقعاتو نه څه سبق ملو شو تاسو ته ان هذه یقینا دا چې د امتکم امه واحده دا جماعت یو د تاسو یو جماعت د تمام انبیاء یا تاسو د امت دا یو دی یو خبره ده د تمام انبیاء یو وینا وا مخکې ذکر یدعوننا ټول به ما ته आवाज کوو او ټول زما بندګانو ټول زمانه یې دا یو خبره وده وانا ربکم او زرب یمستاسو فعبدونی پس زما بندگیو کوي خلاصه دا شوا چې که نجات غواړئ زما ته عاجزي وکړئ الله پاک کوئی که کامیابی غواړئ ما ته عاجزي وکړئ زما بندگی وکړئ زما مخکې سر ټیټ کړئ خدای د دین ورسته قوم کې په امت کې په خلقو کې اختلاف پیدا شو الله پاک کوئی کوي دي لا ورته موږ خدا پاغه عملونو کو خپل وباید خپل نقصان دي موږ ته خو واپس کیږي راضي بدل ته ور سره ګورو بل طرف ته نشتله دا وته لارې دراتلو لارې په ما ده دلته ور سره ګورم زما په دې خبره باندې دوه عملونه کو یو جماعت پاتې نشو وتقطعوا دوی ټوکړي ټوکړي ک امرهم دین خپل بینهم خپل منځ کې چا د چا بندگی شروع کړه چا د چا بندگی شروع کړه د چا څه عقیده شو د چا څه عقیده شو څوک ته اور پرستش کوونکی جوړ شو څوک د قبرونو عبادت کوي څوک غیر الله ته आवाज کوي څوک د نور عبادت کوي څوک د بوتانو عبادت کوي څوک د غواګانو عبادت کوي ټوکلي ټوکلي کړ دین خپل الله پاک په پروا نشته کلن الینا راجعون ټول به ما ته واپس کیدونکي یو پکې د سنشته چې هغه په دې لار روان شي چې ما سره ملاو شي ولړ شي چیک پوسټ دی سخت چیک پوسټونه باندې وختلې پاره کې د تفتیش لپاره دنیاوی چیک پوسټ باندې اوري کې دې شي پریدي کې دې شي نظر انداز شي کې دې شي تاسو غلطي کړی هغه اونې ویني پوه کني شي لیکن الله جل جلاله دغه چیک پوسټونه نه اول په قبر کې باوري مې دا قبر نه پورته شي مې دا عمل نامو په وخت کې مې دا حساب کتاب په وخت کې پته لږ میزان کې الله ټول صراط باندې کلن الینا راجعون ټول به ما ته واپس کیدونکي فمن يعمل من الصالحات پس چا چې پکې کړو د نیکینا نیکی چا کړو الله دې موږ له توفیق راکړي بختور هغه کس دی چې هغه عبادت وکړه هغه الله ته نزدېکت حاصل کړه هغه د الله سره خپل تعلق جوړ هغه وخت ضایع نه کړ ټایم دی قیمتي ټایم دی مثال د واورې دی روانه ده ویل کېږي که تا په کار راویسته شربت پې جوړ کړو یا بل څه په کار ته راویسته جرات یې ویسته که نه څه چلو شو ایسارېږي نه تا ته ویل کېږي فریج کې هم نه ایښوی کېږي چې سړی ټینګه کړي یو سیکنډ چاته صبر نه کوي دا زندګي یو سیکنډ چې زما دا سیکنډ نه تېرېږي زه دا کار کوم که ته اوده یې که ویښې زندګي روانه ده موړ یې او که وږی خو زندګي روانه ده فمن يعمل بس چاچو من الصالحات د نیکینا وهو مؤمن او د مؤمن فلا كفران لسعيه د کوشش بے قدری بنه کیږي یو سړی ځان کړی کنه الله به دغه بے قدری وکي الله ته دلته نه سړی راځي د شپې راځي الله کلام ته کینی الله به داسې پریدي خپل نور مصروفیت پریدي ډېره کې د ملګرو ګپ شپ پریدي ټي وي ته کېناستل پریدي
کور کې خپل وړو سره کېناستل فري دي. په سونو کارونه نه دي د نفس د ځان د مشغولولو، وزګار دی هسې ناست دی موبایل کې ګوتې وهل فري دي. او راشه د الله کلام ته کښېنه، الله به د دې قدر نه کوي. الله دې زموږ د دې اعمالو قدر وکړي. او اگر که دا د الله د شان مناسب نه دي، خو الله دې د خپل شان مناسب د دې قدر وکړي او د دې ملګرو دې الله پاک قدر وکړي. فلا کفران لسعیه، د کوشش بې قدري به نه کېږي. ډېر کله ته سړی وایي زه خو کوم هغه بدو له ځي، زه خو کوم هغه څه شي له ځي ښه نه اخلي یو کس. ای په دې معاشره کې داسې کسان که نه، بعضې په رشته دارانو کې داسې ښه کومه ښه نه اخلي. ښه ورسره کوم څوک د هغې دپاره متلونه جوړ شوي دي که نه، بابو زومیا دی په اوږو ګرځوي اوس چل دی خوږ شو. ته چې هر څومره ښه کوې ښه روکېږي ستا. په دې معاشره کې داسې کسان شته، لیکن الله جل جلاله ډېر زیات شکور ذات دی، ډېر قدردان ذات دی. ستا معمولي نه معمولي نیکي الله پاک نه ضایع کوي، د هغې قدر کوي الله پاک، بلکې هغه غټوي، هغه غټوي، هغې له وده ورکوي، غټه شي غټه شي غټه شي. تر دې پورې حدیث شریف کې راځي یو سړي به د کجوري یا دانه پوره یا نیمه دانه ورکړي د الله په لاره کې. یا به پوره دانه ورکړي یا به نیمه دانه ورکړي. دی چې د قیامت پر ورځ لاړ شي هغه به الله پاک دومره غټه کړي لکه د احد غر. دا به دومره قدر کوي الله پاک د یوې معمولي نیکي به ځان ته چېرته سپکه نه ښکاره کړو چې دا وړه ده، دا کمزورې ده. ګناه به ځان ته چېرته وړوکې نه ښکاره کړو، نیکي به ځان ته چېرته وړه نه ښکاره کړو. ګناه دې وړوکې ښکاره کړه هلاک شي، نیکي دې وړه ښکاره کړه. کېدای شي دا نیکي ستا په کار راشي، د وړوکوالي د ښکاره کېدو د وجې نه خلک پرېږدي دا څه نیکي دی پاتې دي شي که نه. الله اکبر. هغه بني اسرائیلو کې هغه زناکاره ده، سخته بدکاره زنانه ده، په لاره روانه ده، یو سپی د کوهي په غاړه باندې ولاړ دی، جبه راویستلې ده، اوبه خو جوړې دي که نه، اوبو ته نشي رسېدی. دی خپل په لپټې پورې خپله بوټي یا پاڼه څه شی وتړه، هغه اوبو کې کته کړه، اوبه راواغېستې، هغه سپي له ورکړې. د دې په وجه الله پاک د هغې مغفرت وکړو. پته نه لګي کوم یو ادا الله ته پسند راشي، کوم یو کار د الله خوښ شي، نیکي به ځان ته وړه نه ښکاره کړو. فمن يعمل من الصالحات، چا چې وکړه نیکي وهو مؤمن او دې د ایمان والو. یاد ساتئ مؤمن سره مراد دا د نیکي کوي خو د الله د رضا دپاره کوي. پوهېږئ تاسو د ده دا ایمان و چې الله ماله په دې ثواب راکوي. اول خو دا دی چې د نیکۍ دپاره ایمان شرط دی، چې ایمان د یو سړي نه که ډېرې نیکۍ کوي، اوس بوش که ډېرې نیکۍ کوي نو ثواب یې شته نشته دی، دا نه لاړ پالتو لاړه. د نیکۍ دپاره ایمان شرط دی. خو دې ځای کې دې نکتې ته هم اشاره ده چې سړی نیکي کې په دې نیت باندې کوي چې زما ایمان دی په دې خبره چې په دې باندې الله ماله ثواب راکوي. نیکي د دې دپاره کوي چې د الله پاک زما نه په دې باندې رضا شي. نیکي دې دپاره نه کوي چې خلک څه چلو کړي، زما صفت وکړي، خلک ما ته وایي چې ښه سړی دی، خلک زما د دیندارۍ قایل شي، زما د ښهوالي قایل شي. په زړه کې دا راشي چې د خلکو ته زه ښه ښکاره شم. شیطان دی دا خبره سړی ویلی نه شي، ځکه چې داسې هېڅوک نه وایي. په دې دنیا کې داسې څوک شته چې دا وایي دا کار دې دپاره کوم چې دا خلک راته ښه ووایي، هېڅوک هم داسې وایي نه. خو شیطان په دې ناستو کسانو کې د دې ځای نه واله تر بیا دې ځای پورې دا چې څه کسان ناست یو، دا هم یو کس داسې نشته چې شیطان د دې خبرې نه هغه څه چلو کړي، شیطان د هغه نه خلار شي په دې خبرې په باره کې چې هغه ته د نیکۍ کولو یو نیکي په ورځ شپه کې چېرته په دې
عمر کې خامخا په 24 غنټو کې د شرازي چې د پرده کې دا خبره شیطان ورځي ګوره یاد ساتئ نه دا نسته تور باندې شیطان مونږ ته دا خبره کوي چې وکا خپل د خوالي قصې وکا خپل د خوالي یو خبر وکا خپل د چتوالي یو خبر وکا چې چاته د مقابل ته څنګه ښکار شي ښکار شي تاسو ګورئ دا خلک خود داسې وینه ولې چې قصې کې چا د خپل بېغیرتوب یوه قصه کړله ټول عمر چې خپله خبره کوي څنګه به کوي غټوالی به وي هغه ځای به تیجل کوي هغه ته پرېږدي چې کوم ځای کې د ده کمزوري راغلي که ځکه مونږ خو سره نه یو که خپله خوښه ده چې څه یې وي نو هغه ځای ته سایلنټ کوي چې کوم ځای کې د ده کمزوري راغلي الله دوه کسانو جنګ وشته که هغه یې ووایي چې بیا خپله قصه کوي قصه کوي داسې مې نیولی چې اوچت مې کړ اوچت مې کړ چې شاته وکتو چې هغه ولاړ و د چا قصه چې کوله که نه هغه ولاړ و ویې کېږي خو ما وهو مؤمن دغه څه نیت څه د نیکۍ په وخت کې چې الله رضا شي نیت خپل شهرت خپل اوچتوالی خپل ځان خلکو ته ښه ښکاره کول دا خبرې په زړه کې راځي ښه دا څوک وایي نه ته تپوس وکړه دا نیکي یې څه دپاره کړل هغه به الله د رضا دپاره کړل هېڅوک داسې نه وایي چې زه د مخلوق دپاره کوم خلکو دپاره کوم خو زړه کې دنده راځي هغه عمل ستا خراب کړي الله دې موږ د دې ریا نه دې ته ریا وایي که نه خلکو د ښودنې نه د دې نه زموږ حفاظت وکړي بعضې وخت کې بیا عجب راشي که خلکو ته نه وایي خو خپل په زړه کې هېڅ چا ته نه وایي هېڅ چا دپاره یې نه کوي کوي د څه شي دپاره الله د رضا دپاره یې کوي یاد ساتئ ګوره شیطان دې په مختلفو لارو حملې کوي نیکي د مونږ اول نیکۍ ته پرېږدي نه چې پرېږدي بیا چلو کې بربادي مونږ د شپې هغه 10 بجو پورې درس ته ناست خدای مسلمانه ستاسو طاقت دی چا کېنولی الله شکر وباسه د الله بعضې کس داسې چاته وایي نه خو په دې زړه کې ورته ځان ښه ښکاري ځان ورته چې شی ښکاري دې ته عجب وایي عجب دې ته څه شی وایي عجب وایي چې زه خو دا نیکي کوم دا ټول خلک چې دي دا کار نه کوي لکه زه درس له راځم دا د خدای وزګار دي ډېری کې ناست دی درس له نه راشي نو ځان ورته چې ښه ښکاره شي ښه ښکاره شي د نیکۍ د نه کولو نه دا ګناه زیات دی عجب اردو کې ورته خود پسندي وي چې خپل کار ورته ښه ښکاري خپله خبره ورته ښه ښکاري او د بل هغې نه ورته خپله غوره ښکاري دا د تکبر یو قسم دی فمن يعمل من الصالحات چا چې وکړه د نیکۍ نه وهو مؤمن په داسې حال کې چې د ایمان والو فلا کفران لسعیه پس د کوشش بې قدري به نه کېږي او بعض بیا داسې نیکۍ چې هغه د انتهایي کوشش کوي په هغې کې انتهایی مشقت برداشت کړي د هغې دپاره انتهایی تکلیف برداشت کړي لکه هسپتال سره د تعلق دی د مریض خدمت دی وکړو ګاډي والا یې د یو بوډا د مشر خدمت دی وکړو د سپین ږیري عزت او خیال دی وساته نو بیا دا قصې چاته کوم څه چل وکړه چا دپاره کوي دا الله دپاره ته زړه کې هم دا مه راوله چې دی ماته ښه ووایي دی وایي چې پلان کې یو راغلی نو پلان کې ته چا ځای ښه سړی چې دا وي الله اکبر شیطان دی نو الله دا تلبیس ابلیس ابن جوزی رحمه الله په عجیبه انداز باندې لیکلي دا خبرې بعضې وخت کې به سړی عاجزي کوي دا به اراده کړي چې زه به تکبر نه کوم چا ته به لوی چا ته به خپل شان
چا په مخ کې د دې خبرې ذکر نه کوم چې زه څه شی یم زه هېڅ شی نه یم دا کته خپل بېعزتي خپل کسر نفسي خپل انکساري عاجزي به دې کوي عاجزي به کوي چې یو کس د هغه دی نه پېژني چې نه پېژني د ده په اړه کې به شیطان دا خبره واچوي چې اوس داسې څه موقع راغلی چې ده ته زه خو نه کوم اولی چې د بهر نه ده ته پته ولګوي چې دی څوک دی پوهېږې زما په خبره داسې څه موقع راغلی چې د بهر نه ده ته پته ولګي زما حیثیت ورته معلوم شي زه خو ځان راغورځوم خو چې ده ته خو پته ولګېدی عجیبه عجیبه نکتې ذکر کړي دي تلبیس ابلیس والا چې شیطان مونږ په یو حالت کې بدلوي خو دقه سوال کوي چې الله مونږ د شیطان د وسوسو نه په امان کې د شیطان د ګمراه کولو نه زموږ حفاظت وکړي او حفاظت کوونکی الله پاک دی په څه شي سره به زموږ حفاظت کوي په ذکر سره جبه لمده ساتو جبه له زور ورکوي لکه دا خو څه بل پې نه راځي که نه داسې نه چې میاشتې په آخر کې به تپوس کوي چې تا څو ذکر کړلی دومره بل دي شو ته چې وایي راته بل خو پې نه راځي هېڅ دنیوي خرچه پې نشته ولې خپل ټایم ضایع کوو دا به موږ له په هرې نیکۍ کولو کې مدد کوي د هر ګناه نه د حفاظت ذریعه به زموږ جوړېږي دا قرآن تلاوت کوو باقاعده څوک دی چې لاس اوچت کړي اوچت کم شي دي که نه څه وایي زیات شي دي الله پاک دې توفیق راکړي دو رکو نه به څوک ناچاري الله دې موږ د بدبختۍ نه وساتي چې د دو رکو توفیق هم موږ ته نه میلاوېږي نو موږ د خپل په ایمان سوچ وکړو چې ما ته په ورځ کې د دو رکو سبق ټایم توفیق نشته د دنیا د هر کار مال الله توفیق راکړلی لکه بره په غره کې جنازه موږ له ځو که نه ځو توفیق راکړلی لاس نیوه ده څه لاس نیوه ده څه شی دی بیا خفه کېږي ګیله کوي الله رضا لپاره نه دی بیا چلي ګیله کوي ګیله سترګې لګي بیا سړی کوم ځای کولی شي هغه نیکي هم چېرته لاړه نیت زمونږ بدلي هغه تلو دپاره نیت خطا یې زمونږ او الله د خپل کلام نه موږ له دوه رکو توفیق نه راکړي نو موږ د خپل په عمل سوچ وکړو که چې زما څه حل دی چې الله ما خپل کلام ته نه پرېږدي خپل قرآن ته مې نه پرېږدي کوو به که نه مرو کچو خو دا دوه رکو به سهار کې ویو سهار نه شو مانه قضا شو ماسپښین مانځه پسې لکه په دوه رکو څو ټایم لګي 2 منټه دې لګي نو 3 دی لګي 5 دی لګي نو 5 منټو کې څه دنیا رواني څه چل کېږي ماسپښین مانځه سره راشي داسې جوړي که نه تا نه سهار پاتې شوی د غوره خدا ده چې موږ سهار کې ویو چې ورځ زموږ ښه خو که سهار کې پاتې شوی د ماسپښین مانځه له چې رالي 5 منټه مخکې راشي خپل 2 رکو سبق ووایه کوشش به کوو او توفیق به د چا نه غواړو په څه سره به میلاوېږي په ذکر سره چې ذکر باقاعده کوو درود شریف درېیمه کلمه استغفار سهار ماښام سلسل پېرې د هغې نه علاوه 500 پېرې هر یو لا حول ولا قوت الا بالله ورسره 500 پېرې لا اله الا الله یوازې 1000 پېرې درود شریف یوازې 500 پېرې صحیح ده چې دا زموږ معمول چې د دې نه کته چېرته را نشو که زیاتېږو الله دې زیات توفیق راکړي فمن یعمل من الصالحات څوک چې کوي یو نیکي قیامت پر ورځ به کړېږو که نه یو نیکۍ پسې به کړېږو یو پېره لا اله دې وي نیکي شوه که نه شوه یو ځای کې مې اورېدلي دي یو پېره دې وي لا اله الا الله 4,000 نیکۍ میلاو شوې 4,000 نیکۍ لا اله الا الله په دې باندې څو ټایم لګي الله دې موږ محرومه نه کړي مانځه پسې 33 بار سبحان الله 33 بار الحمدلله 34 بار الله اکبر او پرېوتو په ټایم کې هم دقه شوې دا شپږ پېرې شوې څو پېرې شوې شپږ 5 منځونه شي یو پرېوتو ټایم شو که نه شپږ پېرې شوې دا ډېر زیات غوره دی نیکو انبار به جوړ کړو انشاءالله فلا کفران لسعیه د ده د کوشش ناقدرې به ونشي وإنا له کاتبون او یقینا موږ دغه نیکۍ لره لیکو څه چې ته کوې هغه موږ لیکو موږ
یوازې خو دام پوره و چې الله ته یاد دي که نه د الله د علم نه چې شی وځي لا یدل ربي ولا ینسا نه تېرېږي نه پته خو الله پاک وایي ستا د تسلی دپاره زه لیکم هم چې پلانکي چل کړی دی دا یوه نیکي کړې ده یو پرې ذکر کړی ده لا اله الا الله هسې نه ځي ده والتي هغه زنانه احسنت فرجها چې هغې د خپل ځان حفاظت کړی و فنفخنا فيها من روحنا ما پوکو په دې کې خپل روح وجعلناها ومګرځوله دې لره وابنها او زوی د دې آیة للعالمین نښه د خپل قدرت د مخلوق دپاره ان هذه امتكم یقینا دا امت ستاسو دی دا جماعت ستاسو دی امة واحدة یو جماعت آدم علیه السلام نه والا تر اخر انسانه پورې دا یوه خبره ده چې د کار د چا نه کېږي او د مخلوق نه نه کېږي دقه یوه خبره ده آدم علیه السلام نه والا تر اخري پیغمبره پورې د هر مسلمان دا یوه خبره ده چې یو الله کوونکی دی یو الله د عبادت لایق دی د هغه نه علاوه بل هېڅوک د عبادت لایق نشته وانا ربكم زرب يمستاسو فاعبدوني زما بندگی وکي وتقطعوا امرهم دی ټوکړي ټوکړي کو خپل دین بینهم خپل منځ کې کل الینا راجعون ټول به مونږ ته واپس کیږي فمن يعمل من الصالحات پس چا چې وکړه نیکي وهو مؤمن او دیو مؤمن فلا کفران لسعیه د دې کوشش نا قدر بو نشي